چې زموږ د کتونکو دا مهال ما سره موجود دی ډسټرکټ ممبر ډاکټر خیبر ګل صاحب. هغه په پوښتنه کوو چې هغوی سیویل غواړي بډګرام کې سیاحت لپاره. سره ټول مخکې دا ووایي چې تاسو نن اجلاس راوغوښتو په هیل بیچ په دې میدان کې. دغه شان اجلاس سم مقصد وي او تاسو دې سره سیاح ته یا زموږ چې کوم صبح تاسو ګوري اوس به خبر کول غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله تاسو خپل اجلاس وکړ او تاسو دغه کورې خلک هم ډېر زیات راغلي او د محکمو افسران هم راغلي. زموږ ډي سي بډګرام چې هغه عوام دوست انسان دی هغه په خپل راغی نو زیات ښایست چې کوم دی زموږ د اجلاس هغه ښه دې سره زموږ ډیفو فراد علي صاحب چې کوم دی هغه راغی نور د محکمو افسران رالل او میډیا ولل. دا زموږ سره پیغام دا دی موږ پیدا شوي دي بډګرام کې دا زموږ علاقه ده موږ بغیر د اجلاس هم راتلی موږ دنیا داخل یو چې بډګرام خسته علاقه ده او دلته کې ټوریست لپاره ښکلي میدانونه دي لکه څنګه نن چې په بچ میدان کې ګل خان پروګرام وکړو او زه دا بار ویم چې په خپلې خرچې کړی دي کې د ګورنمنټ څخه خرچه نشته. خو چونکې موږ ممبران یو د ډسټرکټ کونسل منتخب موږ هغه اجلاس چې کوم دی دا راوړو او په بچ میدان کې وکړو نو دې سره موږ دنیا ته دا ښیو چې یوازې بچ میدان هم نه یوازې غلی میدان هم نه مچای سر هم نه په بډګرام کې هر ځای خسته دی هر یونین کونسل خسته دی. که تاسو پښتو وګورئ نو د ټولو نه خسته ځای دی ځنګل دی پکې میدانونه دي پکې اوبه دي پکې چینې دي پکې خو افسوس دا دی چې هلته کې روډونه نشته. نو ما وختي په اجلاس کې مطالبه وکړه د حکومت نه مې وکړه د خپل د واکدارانو نه مې وکړه چې پښتو ته چې کوم د خسته ځای هلته کې زر تر زره د روډونو د ایستلو کوشش وکړئ او دا په ټوریزم ډپارټمنټ کې شامل کړئ. چونکې تاسو تعلق چې کوم دی تحصیل علی سره دی ولته تاسو خبره وکړه چې هلته کې ډېر ښایسته مقامات دي غلی میدان دی دا شان نور هم ډېر ښایسته مقامات دي. نو ایز ډسټرکټ کونسل ممبر تاسو اوسه پورې څه کړي دي دغه لپاره؟ نو موږ خو صرف دا وکړه چې موږ هایلایټ کړه او د موږ نه مخکې دې کې مین کردار به زه دا چې وایي صاحب بډګرام چې کوم دی د ړندي کالج یو ویډیو جوړ کړه هغه یې هایلایټ کړه. نو ګلی میدان کې ځکه خو څه کالج چې کوم دی هغه سیاحتي مقام چې کوم دی هغه باقي میدانونه چې کوم دی هغه منظور نه دي. د دې لپاره زموږ ایم این اے صاحب په اسمبلی په فلور باندې هم پاسېدلی او زما هم دا خواست دی عمران خان ته مې دی زموږ وزیر چې کوم دی د عاطف خان هغه ته موږ دا ګزارش دی چې عاطف خانه ته راشه دا علاقه وګوره او دلته کوم دی ټوریزم چې کوم دی هغه سپاټ چې کوم دی هغه منظوري ورکړه او انشاءالله تعالی دا د مري نه د کالام نه د نور علاقو نه هم خسته ده.